نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم سورة الأحزاب یوشتم پارا ابتدائی آیت ندی دی سورة الأحزاب وی زکا چپشلم آیت کی لفظ احزاب راغلی دا سورت مدنی سورت دی دا ہجرت نبات نازل شوید اعتبار دا ترتیب قرآن سرا دا سورت درجشتم دی نازلی دو پر لحاظ سرا دا سورت 9 نمبر دی دی سورت کی 9 رکوعات 3 او یا آیت ندی دی سورت دا مخی سورت سرا ربط او مناسبت دا دی چه بمخی صورت کی نبی علیہ السلام سرا وعدا دا فتح ذکر شو او پدی صورت کی دا فتوحات و بسلسلہ کی یو عظیم فتح غزاد احزاب ذکر کی گی صورت اولنو آیاتنو شان نزول داسدی ولید ابن مغیرہ شیبہ بن ربیعہ او دا شان مشرکان دا مکی دی سردارانو نبی علیہ السلام تا دعوت ورکو نبی علیہ السلام تے ہوئی چی تزمون خدایانو پس خبر مکبا من بتا لڑے مال درکو اللہ پاک آیت نازل کو پیغمبر علیہ السلام دا کافرانو خبر انمن یاد شیطانانو سردار ابی ابن سلول معطب بن قشیر جد بن قیس دی یہودیانو منافقانو نبی علیہ السلام تاوی چی تزمون خدایانو پس خبر مکوا بلکی داغید شفاعت امید وساتا نو من بستا خودے پس خبر نکو اللہ پاک نبی علیہ السلام تا آیاتن نازل کرل چی تو دی منافقانو کافرانو خبر ممنا تا چکم قرآن نازلی کی داغی تابداری کوا او اللہ پاک باندی توکلو دی رکو یعنی دا سورت سلورم آیت ادی کی دا جاہلیت دا زمانے دا غلطو رسمنو تردید دی او شان نزول یہ داسی دی دا مکی پا مشرکانو کی یو کافرو داغنمو جمیل ابن اسد فہری کافرانو مشرکانو بوی دا دیر زیاد اخیار دی دا دو ظلون دی ظلون دو دی خیٹا کے دو ظلون دی کلچی دا بدر غزاوانو دا کافر تختی دو یو چپڑے پخبو کی اچولی وا او یو چپڑے پلاس کی نیولی وا خلق پیشو چی دا سڑے خمونگوی چی اخیار دی ظلون دو دی خدا سڑے خلیر کا مقل لی چپڑے خلق دوارا پخبو کئی او دے دمرا لیوانی شوی دی چی یو چپڑے پلاس کی نیولی دو بل چپڑے پخبو کی دو منڈی وہی معلوم ادا چی دا سڑے کا مقل لی اللہ پاک پر آیاتوں کے تربیت یا منافقان وی نبی علیہ السلام دو ظلون دی یو ظلی زمان سر جو بل ظلی دا صحابہ سر اللہ پاک تردید کنا ما دا ہچ چا دا پارا دو ظلون ندی کر جو بلی ہر چالا میں یو ظلو ورکڑے دی چدا منافقان وی دا پیغمبر علیہ السلام دو ظلون دی دا خبرت دی غلط دا جاہلیت پا زمانہ کی او رواج دو چی چابا خجل تاوی چی دا زمامور یا زما دا مور پشانے چی کم مسئلہ دا زہار وا دا بیدا سکنلا گوی چی دے پا حقیقت مور شوا دا غی مسئلے دا زہار وضاحت برستو پا سورة المجادلہ کی ہم راضی
الله پاک دا غي تردید کو کتا خزه توي چې ته زما مور یا زما د مور پشان نو دا ستا مور کیږي نه ستا مور هغه چې ته زیږولې جاهلیت زمانہ کې یو رواج دا چې چا په پردیس وی تم وې چې دا زما زوی دی بسابه زوی شمار کې هغه سره به دا سي طریقه کولا چې سړی په مړ کېدل میراث کې به ته حصہ ول د تم پلار زوی وي الله پاک دا غي تردید او کچنا په خله وینا سره سود د چا زوی کېږي نه یو صحابی حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه دی یو بیرا دی د بنی کلب قبیله سره تعلق یو بیرا نیا کر نک کرتلو بنی معن قبیله کې د دنیا د نک کو التتلو د شام نقیدیان را روان نو باغی کې خلق پزور دین ځان سره ونیو او مکه مکرمه ته راوستو او قافلی ولدل تخرسو حکیم بن حزام رضی الله عنه دی وحید ایمان نور وړي د تینا واقستو او د خپل ترور حضرت خدیجه رضی الله عنها لورک چې دا والدا وستا خدمت کې خدیجه الکبرى رضی الله عنها د حکیم بن حزام دا ترور و د پلار طرف چې دی له ورکو دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تورکو د نبی علیہ السلام بیبی وا چې دی نبی علیہ السلام تورک نبی علیہ السلام آزاد کو او دا زمان زوی شو نبی علیہ السلام متبنا جوړ په خلی باندې چې څوک چا تسبیح وي نو خلقو بدل بیا نوم خودوی د نوم د زید ابن محمد د نبی علیہ السلام زوی الله پاک تردید کو د بلال نوم وتاخلی زید ابن محمد موای زید ابن حارثه وای د بلال نوم حارثه دی د نبی علیہ السلام و تزوی ویل د تاسو باغ حواله سره د نبی علیہ السلام زوی موای کپلاری معلومه قوت وای چې دا د پلان زوی دی او که معلوم نی وېدا زمون غرور دی چا چې و تزوی ویل د ناغت به نسبت نه کوي چې دا بدا غزوی د نبی علیہ السلام سره نبی علیہ السلام آزاد کړ یو بیرو پس پلار او تر راغل چې مونږه ځان سره دا ماشوم روز ایران نبی علیہ السلام تو فرمل کې د سرزي خلال دي بس هغه نبی علیہ السلام نے اجازه واغشت زید رضی الله عنه ته وی چې تم سرزي وینا بس نبی علیہ السلام سره خپل قوم قبیله مور پلار یې پرې خودل او نبی علیہ السلام سره ایثار شو بیا ول نبی علیہ السلام خپل ترور لور زینب رضی الله عنها په نکاح باندې ورکړه ورستو بداغه واقعا راش نو پدی آیاتونو کې د دغه رسم تردید دي چې چاته د زوی او د پدی بدی زوی کېږي نه خلاف ثابت دي علاقې لره د خلک چاته زوی وي نه بیا ورکړه کول تنیق سی ولی د تم زوی ویلې پرده مردت نه کی ولی زوی می وته چاته سو ګرور وي پرده نه کی ولی د تم رور ویلې الکه پدی باندې پرده نه ختمي تزوی وته وتوایا رور وتوایا خو شرعي حدود دي کې به نکراس الله دې معافي کې د تدار رواج دي وې د تم پلار زوی ویلو سچ نه چې وته زوی دا خو به شي نه د جاهلیت د زمانه رواج دی چې وته زوی او بیا تنه پرده ختمه او شرعي حدود کراس کی بیا الله جل شانه فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام دا مؤمنانو ته د خپل ځانونو نصيحت نږدې او د نبی علیہ السلام بیانې دا د مسلمانانو موریانې پس کې مېندې دي په حرام والی د پیغمبر د بیبي سره دی نکاح نشي کولی لکه د خپل مور سره چې نکاح نه کوي په ادب احترام کې څنګه چې د خپل مور ادب کې دب قشان د دینه ډېر زیات د پیغمبر علیہ السلام د بیبي ادب کې ځکه دا ستاسو موریانې په پرده کې موریانې نه دي د پیغمبر علیہ السلام بیبي به د صحابو نه پرده کوي د مسلمانانو نه با پرده کوي
په میراث کې موریان نه دي چې د پیغمبر علیه السلام د بیبي نه صفات شو نو بچي د مور نه میراث ورند نبی علیه السلام د بیبي نه میراث نه وړي. میراث کې موریان نه دي او په پرده کې موریان نه دي، په ادب احترام کې موریان دي او په حرمت د نکاح کې موریان دي. مسلمان د نبی علیه السلام بیبي سره نکاح نشي کولی، دا حرام ده. د پیغمبر علیه السلام لوریان دي ناغي سره نکاح نور مسلمانان کولی شي، لکه سلور لوریان سلور واړه واده شي ناغي سره نکاح کولی شي. او بیا الله پاک فرمای میراث مسله ده، نو میراث کې رشتہ داران د یو بل نه میراث وړي، خو په نوم باندې به میراث سړی نشي وړي، لکه چې څوک چا تسبیح وایي او بس وایي چې راځه میراث پکې وړي، نه هغه به نور رشتہ داران وړي. او بیا الله جل شانه په عالم ارواح کې د پیغمبرانو نه وعده اخیستلې وه چې کوم جلیل القدر لوی پیغمبرانو نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام د دین الله پاک وعده اخیستلې وه او وعده اخیستلې په څه باندې وه؟ ټولو نه اخیستې وه، خو دا پکې کوم لوی پیغمبرانو د هغې ذکر وشو. عبادت باندې ترې وعده اخیستې وه، تاسو به زما عبادت کوئ، باقیدی د توحید باندې او د دین اسلام په دعوت باندې. نو دا الله جل شانه په دې آیاتونو کې ذکر کوي. نو فرمایي او د جاهلیت د زمانې چې دا کوم رواجونه دي نو مسلمان به د دین ځان ساتي، دا رواجونه به مسلمان نه کوي. چاته بزوی نه وي، چاته برور نه وي، اسې ورته وی دي، خو بهتره دا ده چې د چا زوی وي نسبت دې پلار ته وشي، عامو ته به نام نو بولا بیټا ورته ویلی شي، خو شرعي حدودو په دې کې نه ختمېږي. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اتق الله، اے پیغمبر علیہ السلام په تقوا باندې دوام استمرار اختیار کړ. ولا تطع الكافرين والمنافقين تتابدار مکوا د کافرانو منافقان، ان الله كان حليما حكيما، بشک الله پاک دې زیات علم والا حکمت والا ذات. واتبع ما يوحى اليك من ربك، او تتابدار کا داغ دین داغ آیاتونو چې داغه تا توحی کیږي ستاسو رب د طرفنا. ان الله كان بما تعملون خبيرا، بشک الله پاک دې ستاسو په عمل باندې خبردار. وتوکل علی الله، او توکل وکړه الله پاک باندې د دین په کارونو کې. وکفا بالله وکیلا، او کافی دی الله پاک نگهبان. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ندی ګرځول الله پاک دی سړي د پاره کو زړونه د پخېټه کې، زړونه دونه یو وما جعل ازواجكم اللائي، او ندی ګرځول الله پاک تاسو حبيبيانې تظاهرون منهن امهاتكم، چې تاسو داغي سره زهار کوي، ندی ګرځول تاسو مېندې. وما جعل ادعياءكم ابناءكم، او ندی ګرځول الله پاک تاسو د خلی زامن رښتونی زامن تاسو، د خلی زوی تاسو زوی حقیقت کې ندی. ذالکم قولکم بافواهکم، دا وینا تاسو د پساسو خلو باندې. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، او الله پاک پر حق بیان، او الله پاک رهنمایی کوي د غلارتا. ادعوهم لآبائهم، تاسو را وبلئ دا مسلمانان خپل پلارانو په نومونو باندې. واقسط عند الله، دا د انصاف خبره په نزد الله. فإن لم تعلموا آباءهم، کشر تاسو ته نه معلوم د دې پلاران، اخوانکم فی الدین وموالیکم، دا ستاسو روریان دي په دین کې، او ستاسو دوستان دي. وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، او نشته په تاسو باندې څه ګناه په هغه کې چې تاسو خطا شئ په هغې باندې. ولكن ما تعمدت قلوبكم، لیکن ګناه د په هغې چې قصد کړی دي ستاسو زړونو په هغې باندې پس د نهي نه، یعنې کله چې من راله د هغې نه بعد به ستاسو ګناه وي که تاسو دې ته خپل زامن ووي. وكان الله غفورا رحيما، او دی الله پاک بخونکي مهربان. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، نبی نزدې دي مؤمنانو ته د دوی د ځانونو نه. وازواجه امهاتهم، او د پیغمبر علیه السلام بیبیانې د دوی موریانې دي. اولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، او خاوندان د رشتہ داري اولا بعض د دې اولادي په نسبت د بعض في كتاب الله، د الله پاک په کتاب کې. من المؤمنین، د مؤمنانو، والمهاجرین، د مهاجرینو، الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر دا چې تاسو کې خپل پر دوستانو سره نیکی
كان ذلك في الكتاب مستورا ذلك لشيء بكتاب کی مستورا لکل شيء بلوح محفوظ کی وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم یا دا وقت من واقع د پیغمبراننا فعالم ارواح کی دوین وعدا ومن کوستانا من واقعستا ومن نوح نوح علیہ السلام من واقعستا وإبراهيم علیہ السلام موسى علیہ السلام وعيسى ابن مريم عليه السلام واخذنا منهم ميثاقا غليظا هم واقعستل تدوين كلك وعدا ليسأل الصادقين عن صدقهم د پارا دې چې تپوس وکړي الله پاک د رښتونو خلقونه د دې د رښتیا باره کې واعد للكافرين عذابا اليما او الله پاک تیار کړی د کافرانو د پارا عذاب دردناک واخذ الحمد لله رب العالمين